ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس والجن دي زينا الله جل جلاله اغا معقولات مشروبات رزق حلال تحقی متعلق بیان کئی چی هاغا رزق اے انسانانو تاسو استعمالوی تاسو خورئی چی هغا حلال وی او حرام نوی هغه پاکیزه وی طیبا لا خبیثا چې هغه پاکیزه وی هغه خیسته وی هغه حلال وی هغه کې ستاسو د پاره خیر د جسمانی او اخروی چې کوم خلق هغه حلال خوراک کوي هغه حلال رزق خوري نو هغه به د نیکی کار کوي هغه به د دین اسلام خدمت کوي هغه به معاشره نه بګړاوي او چې کوم خلق هغه حرام خوراک کوي هغه سيزونه چې الله تعالی حرام کړی دي مردار خوراک کوي نو هغه نه با چرته د نیکی کار نه کیږي ځکه چې د هغه جسم د حرام او د مردارو نه جوړ شي نو لہذا د معاشري د پاره د هغه د افرادو د پاره د حلال خوراک ضرورت چي نو دا یو معاشرتی ضرورت ته او دا پاکیزه معاشره د هغه خلکو نه بیا جوړیږي او خلک پاغي کی تیاری د دې وجنا الله جل جلاله فرمایل یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا تحریمات د غیر الله دا باطل چې کوم دیو په ځان باندې په زور حرام کړیو یا هغه سيزونه چې هغه به حرام او هغه حلال کړیو نو دا باطل دي دا نه دي پکار حلال ست ویل کیږي د حلال تعریف څه ده چې حلال رزق حلال معقولات خوراک یا اسکاک نو حلال څه ته ویل کی مالمیات تحریم ورب فی الاربع چې داغي تحریم داغي حرامواله نه راغله پسلورو ادلو پسلورو سيزونو قرآن مجید او سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت اجماع او قیاس په دې سلورو کې چې کم سیز هغه حرامواله تحریم نه راغله نو هغه ته ویل کیږي حلال
او چې بدی کې هغه حرمت راغلی وي نو ادله اربعه چې ورته مونږ وایو نو بیا هغه خوراک سکاک هغه سره حرام دی چې بدی کې تحریم راغلی وي. یا ایها الناس ای خلقو کلو خری مما ده غسنا فی الارض چې هغه پزمکه کې دي حلالا طیبا حلال او پاکیزه حلال پاکیزه سيزونه چې دا هغه د زمکه په سر کې زمکه باندې موجود وي حلالا طیبا حلال او پاکیزه حلالا لا حراما طیبا لا خبيثا ولا تتبعوا او تاسو تابعداري مکوي پیروي مکوي خطوات الشیطانی د قدمونو د شیطان پسې مزي داغه په لار باندې مزي پوښوي ولا تتبعوا بتحریم خطوات الشیطان د شیطان په قدمونو باندې د شیطان په هغه لارو په چالونو باندې مزي دا ولی انه لکم عدو مبین بشکا دا ستاسو د پاره عدو دشمن دی مبین خکارا دا خو ستاسو خکارا دشمن دی تاسو تواکی جهنم تم رسی لگیا دی انما یامرکم بشکا چاغه حکم کوي تاسو ته بالسوء د بدکاری والفحشاء او د بی حیاي بالسوء فی الاعمال ستاسو ته د بدکاری د فحاشی د عریانی د هغه حکم کوي بالسوء فی الاعمال والفحشاء فی الاخلاق ستاسو اخلاق هغه ګندکای ستاسو کریکټر خرابای د شیطان په لار چیزای نو هغه درته بد لار خي اخلاق بم خرابای اعمالم خرابای روجیم خرابای معصیت طرف ته هغه تاسو لګیا دی بوزي پوه شئ لکه په هغه وخت کې اغدی به طواف کاو بربند المعاصی مثل طواف عریانن بربند بلګیاو طواف په کاو خانه نو دا حکم د چاو دا د شیطانو حکم وتا اوس په دې دور کې شیطان خپل کاروایی کوي هغه څه کاروایی دا د چې هغه خلکو له موبایل پلاس کې ورکړي غټي موبایل ټچ والا سکرین غټ والا پاغي کې لګیای ټول ورځ هغه فلمونه ګوري هغه غاني ګوري پاغي کې د زنانو هغه پټوان ګوري پاغي کې هغه نیم برینا پټوان ګوري نو دا ټول پاغي کې میوزیک اوري سندري اوري غاني اوري دا ټول د شیطان هغه تباکاری دي چې مسلمان او معاشره پاغي باندې اخته ده لګیا دي انما یامرکم بشکا دا شیطان تاسو ته حکم کوي بالسوء د بدکاری والفحشاء او د بی حیاي اخلاقم خرابي اعمالم خرابي وان تقولوا على الله او داچی وان تقولوا على الله دا چې تاسو د ځان وای علی الله په الله تعالی باندې د ځان دروغ جوړ کړي دا لار تاسو ته سوخی الله تعالی دا شیطان چې تاسو په الله تعالی باندې دروغ وای چې د شیطان منی دا ټول خبرې به کې راضی بیا ما هغه لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ چې هغه څه شه دی هو الولد والشریک الله تعالی هغه نعوذ بالله ولد هغه ونی سي جوړ کړي او شریک ولا جوړ کړي و اذا قيل لهم دا شکایت ته و اذا قيل لهم او هر کلا چې ویل شي دیتا اتبعوا تاسو تابعداریو کوي پیرویو کوي ما دا غس انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی قالو ندی وای بل نتبعو بلکې مونږ تابعداري کوو ما دا غس الفینا علیه آباءنا چې مونږ دي مونږ پاغه باندې خپل پلاران خپل نیکونا د هغه مونږ تابعداري کوو ما الفینا ای وجدنا علی آبانا من التحریم
یا آباءنا علما زمونږ پلاران د هغې پسې مونږ روان یو. اولو کان آباؤهم آیا اگر کوي پلاران د دې هغه نیکونه د دې لا یعقلون چې نه پوهېدل شیئا په هیڅ څیز باندې ولا یهتدون او نه به په سمه لاره موندله په یو غلطه په ګمراهۍ باندې هغه مختودي هم روان دي پاغې. لا یعقلون شیئا ای من الدین ولا یهتدون لسنة النبی صلی الله علیه وسلم. ومثل الذین او مثال د دې کافرانو د هغه خلکو په شان دی کفرو چې هغه کافران دي کمثل الذی په شان د هغه چا دی ینعقو چې هغه آواز کوي لګیا دی چغې وهي بما لا یسمعو هغه څیز ته چې هغه ناوري الا دعاء مگر بلنا. یو زناور دی شپونکی ورته آواز کوي چې لکه دی خوا راشه ای مو ورځه پلدي فصل راتاو شه دی نو هغه زناور خو په دې باندې نه پوهېږي چې دا فصل څه شی دی مه ورځه داسې دي خو صرف د دې خپل هغه شپونکي آواز اوري مالک آواز اوري په معنا په دغه باندې نه پوهېږي. د دې مثال هم دغه شان چې آواز کوي بما لا یسمعو د هغه څیز ته چې هغه ناوري الا دعاء مگر هغه بلنا ونداء او چغا. سمن هم سمن دی کان دی بکمن هم بکمن دی گنگیان دی عمیون هم عمیون دی لاند دی فهم لا یعقلون پس دی حس کلا نپوئیگی دی په حس باندې نپوئیگی دی په حس باندې لا یعقلون په دی کی عقل نشتا. مقاصد المنزل والمنازل مقاصد د منزل او منازل پاغي باندې دی نپوئیگی. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کلوا خری من الطیب من طیبات د هغه پاکیزه سیزونو نه د حلال سیزونو نه ما رزقناکم هغه چې درکړي دي مونږ تاسو ته. رزقناکم اے ما ينتفع به الحي هغه سیزونه چې پاغي باندې یو ژوندې سالرون کې سیز هغه ساخلی فائدہ اخلي هغه ته رزق ویل کیږي. واشکروا لله او شکر ادا کوي د الله تعالی ان کنتم ایاه تعبدون کچری تاسو دغه عبادت کوي فرشتونی تاسو دغه عبادت کوي د الله تعالی شکر ادا کوي په هغه پاکیزه په هغه حلال رزق باندې. انما حرم بشکا هغه حرام کړی دی په تاسو باندې المیتتا هغه مردارا میتتا مردارا خوراک د مرداري وای شي انما دا برای حصر دی نو میتتا مردارا الا السمک مگر مهې چې کم دی نو دا مردار نه ښه دا غي حلالولو ته ضرورت نه چې یاره دا مې تخکار کی هغه ته دغه کی راونی سی او هغه به حلالې د نور زناورو په شانتي نه د هغه دغه ته ضرورت نشته بیا هغه حلال دی. انما حرم بشک هغه حرام کړی دی پتا سو باندې المیتتا مردارا والدم او وینا والدم وینا المسفوحه بيدون کی وینا ولحم الخنزير او اغا غوخه د خنزیر غوخه هغه د باندې حرام کړی دا داغه سرمن پوه شو داغه وازګه دا ټول دا په قیاس کوي دا حرام دي. وما اوهل به لغیر الله او هغه زناور اوهل به پکم چې اواله شي هغه ویل شي نوم لغیر الله د غیر الله نوم د الله نه سوا پاغي باندې د بل چانوم واغستې شي پوه شو هغه حلال زناورو هغه مطلب دا دی بیزا وا سیرلیو هغه چې دغه دا سورته وای ګډه وا یا غوا وا خيو هغه حلالو خو د غیر الله نوم په واغس د الله نوم په وانه غستو هغه چرګ وا هغه مطلب بانګیو هر څو چې کوم حلال زناور دي پاغي باندې د غیر الله نوم واغس
نو په دې سره دا زناور چې کم دی نو دا څه شو دا مردار شو په دې پوهیږي که نه پوهیږي وما اهل به لغیر الله چې اوچت شوی په هغې باندې نوم د غیر الله چې اوچت شوی په هغې باندې نوم د غیر الله د غیر الله نوم یې پې اخیستی چې د پلانکي صیب په نوم باندې د پلانکي بابا په نوم باندې دا زه هغه حلالومه یا نور څومره د بل چا نومي بل چا غیر الله کې هغه ټول رالل د الله نه سیوا یو صورت چې هغه یو سړی دی هغه محتاج شي هغه محتاج یو داسې ځای کې دی چې هلته دته حلال خوراک نه میلاویږي دته حلال خوراک نه میلاویږي او دی بالکل څوک شته هم نه بل څه صورت هم نه جوړیږي په یو ځنګل بیابان کې دی یا په یو داسې ځای کې چې هغه ته د حلال خوراک هغه څه امکان نه په نظر نه راځي او دی په یو داسې حالت کې دی چې که چېرته د حرام څه خوراک شته خو حرام دی که دی دا ونه خوري نو دی مړ کېږي په هغه ځای کې دی څه کېږي مړ کېږي د مرګ خطره ده ورته نو په دغه صورت کې بیا د حرام چې کومه څیزونه دي مردار نو هغه خوراک هغه جایز دی خو به قدرې ضرورت چې خوند او مزه پکې نه لټوي چې هلکه راشه تیکې پکې وکړه کباب پکې جوړ کړه او نور تړکې ورته ولګوه دا نه پوه شوې هغه د هغه حرامونه به قدرې ضرورت چې صرف د ده هغه ساه پې برقرار پاتې شي او دی ځان یو داسې ځای ته ورسوي چې حلال خوراک درته میلاو شي نو هلته الله تعالی د مجبورۍ د وجې نه هغه اجازت ورکړی دی به قدرې ضرورت خجی فمن استر پسوک چې هغه مجبور شي لغیر باغ او د نه سرکشي کوونکی وي ولا عادن او نه د حد نه دی تیریدونکی نه خوند لټونکی او نه زیاتی کوونکی دا معنا کوي چې نه دی تجاوز کوونکی عن حد ضرورت د حد ضرورت نه دی تجاوز نه کوي په هغې کې فی اکله د هغې په خوراک کې ان الله بشک الله تعالی غفور الرحیم بخونکی دی مهربان دی چې دغه استعمال کی استغفار دی پسې وای په حالت د مجبورۍ کې الله تعالی به وبخي ان الذين دا تخویف اخروی دی ان الذين بشک هغه کسان یکتمون چې هغه پټي ما انزل الله هغه سوچ نازل کړي دي الله تعالی من الكتاب د کتاب نا ويشترون او اخلدي به په دې په بدله کې ثمنن قليلا قیمت لګ من الكتاب اي في التوراة من نات محمد صلى الله عليه وسلم او تحریمات لغیر الله دا به پټول لکه صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په بدله کې به هغه ساغستی پیسې به غستی یشترون به ای من الراشی ثمنا قلیلا پیسې لګي رشوت وغیرہ اولئک دا خلق چې دی ما یاکلون نخری فی بطونهم په خېټو خپلو کې خپل ګېډې ډکې الا النار مگر د سنې ډکې د اور نه دیو نخری مگر څه هغه اور خوري د دیو دغه پیسې دغه هر څه چې دینو دا خپل ګېډې د اور نه ډکې دا اسباب د اور دي رشوت اغستل حرام پیسې اغستل حرام خوراک کول دا اسباب د اور دي دا انسان خپل ګېډه د اور نه ډکې ښه ولا یکلمهم الله او نبکې خبرې داغي سره الله تعالی یوم القیامت پورز د قیامت د قیامت پورز به د دې سره الله تعالی خبرې نه کوي پوه شوې خې خبرې بکلام الطیب چې کومه خبرې هغه بهتره او خې خبرې دي دا د څه د وجې نه د قار د غصې د وجې نه پوه شوې نو دای ورته وی ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم او نبا پاک یغی لرا د ګنانا د سنا من الذنوب د ګنانا ولهم عذاب الیم او د دې د پاره عذاب دې دردناک
د دې لپاره عذاب دی دردناک. اولئک الذین اشتروا الضلالة الموصوف باوصاف الخبيثه، هغه خلق چې هغه موصوف دي په اوصاف خبيثه دا غي بیان. اولئک الذین امدا هغه خلق دي الذین کوم چې اشتروا الضلالة هغه واغسته گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې. اسباب د گمراهی هغه واغستل په بدل د سشي کې د هدایت کې، واغسته گمراهی په بدل د هدایت کې. والعذاب اسباب د عذاب بالمغفرتی په اسباب د مغفرت کې د هغه په بدل کې عذاب واغست د مغفرت په بدل. نو فما اصبرهم علی النار، فما اصبرهم علی النار اے دا څنګه صبر کون کی دی، څومره صبر کون کی دی، لوی صبر کون کی دی علی النار په اور باندې په دوزخ باندې. دیو هغه څنګه صبر کې سا عجیب صبر کون کی دی په اور باندې، دا معنی کولش. فما اصبرهم علی النار سا عجیب صبر کون کی دی هغه په اور باندې چې دی گمراهی قبول کړه، هدایت پرې خو عذاب واغست او مغفرت پرې خو، نو دی په اور باندې ساجيبه صبر کون کی دی زه خور دی. اعمال د اهل النار وکړل ورته وزي، نو دا څنګه صبر کوي په اور باندې. ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق، ذالک دا د دې د پاره بان الله چې بشک الله د پاره د الله تعالی دی نزل الكتاب چې نازل کو کتاب بالحق فرشتیا. دا زکه دی اغا دا کار کوي لګیا دی. الله تعالی خپل کتاب هغه په حق را لګلې دی، په سچ را لګلې دی. نو العذاب بالنار بالحق متلبسا بالدلائل الحق. وان الذين او بشکا کما خلقو چې اختلافو اختلاف کو فی الكتاب په کتاب کې لفی شقاق خامخادا پریوت هغه پریوت الفزت کې بعید ډیر لري لاړل خا دا پر هغه په جګړو کې پریوتل په مسلو کې په اختلافاتو کې هغه ډیر لري لاړل. لفی شقاق دی په خلاف بعیدا عظیمه کی دی. قل ورته وای پیغمبره لیس البر ندا نیکی ان تولوا وجوهکم دا چې تاسو وګرځوي خپل مخونه قبل المشرق مشرق تا په طرف د مشرق والمغرب او مغرب تا. په دې خبرو کې هغه مپری وځي تحویل د قبله هغه خبره ده چې تاسو په دې پورې ونخلئ چې مونږه مشرق ته ګوره. کامل نیکی دا نه ده ان تولوا وجوهکم تا چې واړوي تاسو خپل مخونه قبل المشرق فی الصلاة، قبل المشرق قبل اے فی الصلاة المشرق مشرق تا دا قبله د نسواراو ده. والمغرب هو الصخره او دا قبله د يهودو دا سنیکی نه ده پوه شو، دا سنیکی نه ده. ولکن البر من آمن بالله، صاحب د نیکی هغه دی چې هغه ایمان راوړي په الله تعالی والیوم الاخر او ورځ د آخرت باندې، والملائکه او په ملائکو، والکتاب والنبیین وآت المال علی حبه او دی ورکی هغه مال علی حبه ای مع حبه سره د خپل رضامندۍ په محبت سره. ذوی القربا خپلوانو ته، والیتاما او یتیمانو ته، والمساکین او مسکینانو ته، وابن السبیل او اغا مسافرو ته، وابن السبیل مسافرو اغی ته ورکی خپل مال، والسائلین سوال کوونکو ته. قرض دې په هغه لګیا دی سوال کوي. وفي الرقاب او غلامانو ته چې هغې باندې د قرض وي، غلامان دي د هغې په آزادولو کې هغه خپل مال ورکوي خرج کوي
چیرې غلام دی د آزاد شي د سټ خلاص شي هغه د غلامینا. واقاموا الصلاة او ودری منز لرا، وآتوا الزکاة او ورکوي زکات، والموفونا او چې پوره کون کی وی، بعهدهم د خپلو وعدو، کما خلق چې هغه وعدې پوره کوي. اذا عاهدوا په هغه وخت کې چې دی سره هغه وعده وکي، چې څه وعده وکي هغه پوره کوي. والصابرین او صبر کون کی دی فی البأساء په تنگ دستی، والضراء او په سختی کې، تکلیف کې تنگ دستی کې هغه لګیا دي صبر کوي. نو ګوره فی البأساء والضراء دا ترغیب دی په جهاد باندې، ترغیب دی په جهاد. والصابرین فی البأساء چې دیو صبر کون کی دی اغا په تنگ دستی په تکلیف کې، د حق او باطل په جنگ کې، د حق او د باطل په جنگ کې اغا صبر کوي. قسمه قسمه تکالیف په دی باندې راځي خو هغه په صبر کوي. خانه هغه په لګیا دي دغه کوي دا صبر په کوي. فی البأساء شدت د فقر په راځي، شدت د څه د فقر په راځي. والضراء او شدت د مرض بیماری به راځي، فقر به راځي. په هغه ټول حالتونو کې به مؤمن مسلمان هغه سکی. وحین البأس ای عند القتل، وحین البأس عند القتل په وخت د جنگ کې، په وخت د قتال د جنگ کې هغه کې به هم دې سکی هغه د صبر نه کار اخلي. اولئک الذین دا هغه خلق دی صدقو چې دا رښتونی دي، دا نیکان خلق دي. دا صفات چې بیان شو دا د کوم خلقو بیان شو چې کوم نیکان صالحین خلق دي هغه نیکان دي. و اولئک هم دا دی المتقون پرهیزګاران، دا پرهیزګار خلق دي. پوه شئ. یا ایها الذین دا بیان دی د امور انتظامیو، د امور انتظامیه چې کله اسلامی ریاست وی، قانون وی د قرآن مجید موافق، نو امور انتظامیه دا لازمی سیز د عدالت. ویشوی قاضی هغه اسلامی وی، قانون اسلامی وی، هغه وسنګ قانون چلی چیرې یو سړی دی هغه بل کس هغه وجه دا هغه نقصان وکړه، هغه ته تکلیف او درد ورساو، دا هغه د پاره انتظامی امور پکار دي چې هغه قانون هغه خبره فیصله هغه رپورت عدالت تراشی، نو عدالت بسنګ فیصله کوي. نو دا امور انتظامیه د هغه بیان کوي. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کتب علیکم القصاص فرض شوه د پتا سو باندې قصاص فی القتل په وجلو کې، وجل شو کې قصاص هغه برابرۍ ته وای. یو سړی دی راپاسی د بل سړی قتل کو، بل سړی ووجه، نو د دې په بدل کې دا چا چې قتل کړي دی دی به وجل کیږي، دی به وجل کیږي. کله یو کس په قتل کې هغه لس کسا هغه مجرمانو لسو کسو لاسو بکی، پوه شوي. نو اسلام دا حکم کړي دغه لس کس بعد دغه یو کس په بدل کې وجل کیږي. پوه شوي. یو کس وته مطلب دا دی رسی واچوله، یو کس وتاړه، بل کس تماچه را واغسته، بل کس ویشتو، بل کس یې سب مشوره دا ټول چې کم دینو دا د یو کس په بدل کې به د لس واړه وجل کیږي. دا د اسلام قانون دی، د قرآن قانون دی، دا د شریعت قانون دی. یو کس راپاسی بل کس وجی هغه مړ کی قتل کی، دقه کس وا د دې کس په بدل کې هغه وجل کیږي، کاغه خانی کا ملکی کا مالداری کا غریبی کا غریبی هر څنګه چی. قصاص دغه توي برابرۍ ته دا قصاصی روحی دے. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد، حر په بدلا د حر کې، عبد په بدلا د عبد کې.
حر او عبد دا بیا اپوزیټ واخله. غلام په بدله د غلام کی، والانثى بالانثى او خزه په بدله د خزه کی اپوزیټ واخله. فمن عفي له من اخيه شيء، وسو یو حکم خود قتال د قصاص ته، چیرې د په بدله کې بعد هغه بل سړی دا قتلول شي، قاتل به د مقتول په بدله کې قتلول شي. بل حکم دروغ دی. وس د مقتول چې کوم ورثه دي، بچی دي، رونه دي، سوق دي اغه د سره هغه روغه کوي، د سره روغه کوي، خبره ور سره برابرې، دیت ته پاغي په بدله کې بیا داغه په بدله کې فمن وفي له یاخذ دیت ته، او کدیت هم ناخلی او دغه شان روغه کوي نو دام جایز ده، کولې شي. مقتول ورثه دی هغه ویل کومه معاف کړي، زه د خدای د رضا لپاره معاف کړي، دا هم کولې شي، صحیح ده. فمن وفي له من اخيه، چاته چې هغه معافي وکړي شي، من اخيه داغه د ورور د طرف، د وارثانو د مقتول د طرف نه، شیء د سسیز هغه معافي وکړي شي، نو فاتباع بالمعروف، نو مطالبه کول هغه پکار دي، بالمعروف د دستور موافق، په مناسبه طریقې سره هغه پکار دي چې د دې هغه دغه وشي، فیصله وشي. واداء الیه باحسان، او دا ادا کول پکار دي هغه ته به احسان، پنیکي سره. هغه رقم چې په کومه باندې فیصله وشي هغه ورته په بهترینه طریقې سره، بلا نقصن، بغیر د نقصنا، د کمینا، او د مدت د زیادت نه، چیرې فیصله وشي چې په میاش کې به دا دومره پیسې دی ورکوي او هغه 2 کالو 3 کالو ته ورسي نه، یا هغه فیصله په کومه پیسو رقم باندې شوی دا غي نه کمی ورکوي، دا هم صحیح نه دي. دا یو اسانی ده چې قاتل هغه بچ کیږي د مقتول د قصاص نه، د قتل نه. فیصله وکي خبره لکه زمانه غلطی شوی ده، معافی وغواړي، هغه وی معاف کی، یا بس رقم باندې فیصله وشي. دا یو لار الله تعالی د اسانی ویستا. ذالک دا تخفیف کمی چی دا فیصله چی دا عفو چی دا، من ربکم سلاسو دا رب دا طرفنا، دا یو اسانی دا، ورحمت مهربانی دا، رحمت دا یو مهربانی دا، اسانی دا. فمن اعتدى بعد ذالک، پس سوک چی آغازیاتے کوي پس د دینا، پس د فیصلینا، پس د عفونا. یو سړی سره روغه وکړه، یو سړی سره هغه خبره وشوه او فیصله وشوه، خبره ختم شوه، او د دینه پسم سوک هغه دغه کوي، دا زیاتې کوي چې هغه راپاسي غیر د قاتل نه، د هغه د خاندان یو بل سړی ملکه یو وجنی، هغه ته ضرر رسي، نقصان رسي، او یا هغه په خپل باندې دغه قاتل وجنی، پس د فیصلینا، بعد العفو، پس د عفونا، چې الکه معاف کړي مې، زه د خدای د رضا لپاره مې معاف کړي، یا اوس بس پیسو ټکو هغه فیصله وکي، او د هغې نه پس تجاوز کوي، نو فله عذاب علیم، الله تعالی د هغې لپاره مقرر کړی دی عذاب دردناک. د مقتول د ورثاو د پاره بیا چې څوک د عفو نه پسم هغه لګیای دغه کوي، دا زیاتې کوي، د هغې خلاف چلیږي. فله عذاب، د پاره عذاب دی، علیم فی الاخرة، په آخرت کې دردناک عذاب دی.
ولکم فی القصاص او ستاسو د پارا په قصاص کې دا کوم حکم چې اغا د قاتل د قصاص د برابرې حیات ژوند یا اولی الالباب اے د عقل خاوندانو عاقلین استاسو د پاره په قصاص کې اغا ژوند دی حکم د قصاص لکه دا زیاتې نه دی چې د هغه قتلیږي نه دی کې ژوند دی یو قاتل بدماش اگر اپاسی یو سړی وجنی یو سړی قتل کوي د سر عام پانسی کا سر عام پانسی کا سری کونی رازوړن کا په یو چوک کې په یو ونه کې په یو غټ دغه کې ستن کې پاغي کې رازوړن کا سری کونی او پانسی کا چې خلق راضی دي ته ګوري چې هغه ته ګوري نور خلق به عبرت اخلي بیا ته د مریض له ورکه بل چاله د قتل وکي د چاته نقصان ورسي نو د هغه یو قاتل د وجلو د وجنه د عبرت نشان ګرځولو د وجنه د دنیا خلق اغه له ژوند میلاو شو کنه بل څوک بیا مرګ کولای شي نشي کولای نو ولکم فی القصاص حیات ستاسو د پاره په قصاص کې دا کوم حکم د قران چې د شریعت په دې کې ژوند دی خانه په دې باندې تاسو سوچ وکړئ ژوند پکې دی کنه یا اولی الالباب اے صاحبانو دا عقلونو یا اولی الالباب لعلکم تتقون د پاره دی چې تاسو هغه بچ شئ د وینو تو یولو نه هغه من شئ تاسو بچ شئ کتب علیکم فرض کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې دا بیان هغه د تقسیم د مال دی په قانوني شرعي سره تقسیم د مال په قانوني شرعي سره کتب علیکم القتال کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضر په وخت کې راشي احدکم الموت چاته هغه مرګ تاسو کې چاته هغه سراشي هغه مرګ راشي ان ترکا کچری هغه پریږدي مال خیرن مال الوصیت نو وصیت دیو کی کمال پریدي وصیت دیو کی حصص خو مقرر شو بیا د پلار د مور د زوی د خزه د دې ټولو د پاره خو الوصیت نو وصیت دیو کی للوالدین د پلار او مور د پاره ولقربین او د خپلوانو د پاره بالمعروف په خې طریقې سره منصفانه حقا لازم شو علی المتقین په پرهیزګارو خلقو داسي وصیت کول هغه ضروری حصص بیا مقرر شو په خپل باندې هر هغه وارث تخپل حصہ میلاو شو حقا علی المتقین لازم دی دا تقریر په متقیانو پرهیزګارو فمن بدله او سوک چې هغه بدل کی بعد ما سمعه پس داغی دا اوریدونا پس داغی دا اوریدونا اغا داغا بدل کی بیانیه پاغی کی تغییر راولی ما سمعه اغا دا اوریدونا پس فإنما اسمه علی الذین نو د دې گناه چې د نو دا په هغه کس باندې دا په هغه کس باندې دا یبدلونه چې هغه کم چې بدل کړي دا بیان وېش کم چې داغه کی تغییر راولي او بدلی کی د مړی نه یو ساوري دلی وصیت کوون کینا او هغه بیا بدل کی بل شان بیان یا خوینه پخپلا فانما اسمه علی الذین یبدلون لا علی الحاکم په حاکم باندې بادشاہ باندې قاضی باندې هغه بیا دغه نشته دی ښا ګناه ځکه چې هغه ته څنګه بیان وشي په هغه به عمل کوي چې دا وصیت کړي دی دا خبره کړي ده څوک چې بدلی چا اوریدلې او بیا په هغه کې تغییر او تبديل راولي ګناه په هغه باندې ده ان الله بشک الله تعالی سمیع اوریدن کې دی علیم پوی دی فمن خاف من موسن پسوک چې ویریږي مم موسن د وصیت کوونکی نه جنفن د طرفداري او اسمن یا د ګنانا وصیت کوونکی هغه لګیا د څه غلطي کوي
هلکه دا ټول ځمکه په دې مشر زوی پسې ما زما دغه ته ورکړې ده، یا دا ټول هر څه چې دي دا په دې کشر زوی پسې، په دې میانځني پسې، یا په بل چا پسې. او دا څوک چې اوري دی ناست دی پوهېږي چې دی په غلطه روان دی، غلطي کوي، نو فاصلحا نو دی د صلح راولي چې ته خو په غلطه یې، ستا دا نور زامن دي، دا نور بچی دي، دا د پلان کې دی، دا ټولې خبرې دی ورته وکړي، ته په غلطه یې، په ګناه یې. دی د صلح راولي بینهم، د هغې په منځ کې، په وارثانو کې. پوه شوې؟ یا هغه څه غلطي هغه کړې ده نو په وارثانو کې د دې صلح راولي. فلا اثم علی، نو نشته ګناه په هغه باندې، په هغه باندې په دې کې څه ګناه نشته چې هغه په وارثانو کې څه راوړي، هغه صلح راولي، څه ظلم نه دی ده بینهم د دې په منځ کې. فلا اثم علی، نو په ده باندې څه ګناه نشته. ان الله بشک الله تعالی غفور بخون کې دے، رحیم مهربان دے. یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، کتب علیکم الصیام، پرس کړی شوي دي په تاسو باندې روزي، کما کتب علی الذین، لکه چې څنګه فرض کړی شوي وي په هغه خلکو باندې، من قبلکم چې ستاسو نه وړاندې چې تیر شوي دي، لعلکم تتقون، د پاره د دې چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ، زمانہ ویریږئ. نو روجا دا بیان د روجې دی، بیان د روجې راغی چې دا په تاسو باندې فرض کړی شوي دي، دا د دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي، په تاسو کې څه راشي؟ تقوا راشي، د الله تعالی نه ویریږئ. روجا په اوله کې ګرانه وه، په اوله کې ګرانه وه، فرض شوه، او د صبح صادق نه واخله تر دغه پورې، د ماښامه پورې، او بیا چې ماښام روژه به ماته شوه او د هغې نه پس به یو انسان وده شو. د صحابو په دور کې په اول په ابتدا د اسلام کې ګوره، او چې کله د روژې حکم راغی نو هغې به دغه شو، دا وده به شو څوک، نو بیا به دوباره بله روژه شروع شوه خانه، بیا به پې خوراک څښاک دا بندو. یو پکې دا وه. بل دا چې کومه بشري تقاضې سره هغه خواهشات نفسی دي شرعي، هغه پکې هم بندو، هم د ورځې هم د شپې. دا سخته و ډېره. صحابه کرام هغې به لګیاو، داسې صحابه و چې هغې به د ورځې خپل کار کو، محنت مزدوري به یې کوله ټوله ورځ. یو صحابي باره کې راځي چې هغه ټوله ورځ ځان ستړی کړی و، کار یې کړی و، کور ته راغی، روژه یې ماته کړه، بیبي لاړه سیوله هغه د خوراک تیارول. نور چې راغی نو دی ستړی و، دی وده شوی و، خوب وله ورغلی و. بیبي ډېره خفه شوه او ده ته یې وویل چې تا خو ځان هلاک که، ټوله ورځ دې کار وکړه، روژه دې ایله ماته کړه، اوس وده شوې، اوس دا دی ستا بیا د باندې خوراک بند دی، بله روژه شروع شوه. نو ډېره ګرانه وه. بیا الله تعالی حکم راولیږه په دې کې د نرمۍ، چې هغه د صبح صادق نه واخله د غروب آفتاب چې تیاره هغه راشي، ماښام شي، د دې وخته پورې د روژې حکم شو چې تاسو روژې نیسئ په دغه وختونو کې. نو الله تعالی هغه آسانه کړه مونږ ته. بل د روژې ډېر فضیلت دی، هغه بیان شوی هم دی، په جمعو کې هم بیانېږي، په تاسو یې اورئ، زیات تفصیل هغې ته زما خیال ضرورت به نه، خو د روژې حکمت دا دی چې انسان کې تقوا راشي، انسان کې څه راشي؟ تقوا راشي، پرهیزګاري راشي. پوه شوې؟ په دې سره هغه شهوات ختمیږي، ختم شي،
شیطانان پکې وتړلی شي. که انسان لږه اراده هم د نیکۍ کوي نو کولی شي. پوه شوې؟ په مقابله د کوجې بوزې کې چې په هغې کې انسان اراده د نیکۍ کوي، شیطان یې نه پرېږدي، وایي مه کوه مړه قلار شه. په دې روژه کې هغه انسان د نیکۍ اراده وکړي، پوه شوې، الله تعالی ول توفیق ورکوي. په هغه ټیم کې الله تعالی هغه نیکۍ طرف ته توجه راړی او کیږي. کولی شي پکې خلک پکې ډېر عبادتونه کوي، لګیا دي، خلک پکې تلاوتونه کوي. په دې روژه کې بیا خصوصا د رمضان المبارک هغه تعلق د قرآن مجید سره دی. قرآن مجید په دې روژه کې نازل شوی دی، نو زیاته توجه هغه د نوافلو او د منځونو سره سره د قرآن مجید تلاوت ته پکار ده چې هغه پکې انسان ډیر زیاتو کی، خپل وخت په هغې باندې قیمتي کی. زمونږه باباجي رحمت الله علیه سندل باباجي نور الله مرقده، هغه به په روژه کې 28-29 ختمونه کول، 27-28-29 دا ختمونه به هغه کول. دومره تلاوت به زمونږ کابرو زمونږ مشرانو هغه کوو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق هغه به ډیر زیات تلاوت، څومره ختمونه په روژه کې. نو خپل معمول هغه مونږ جوړ کو د تلاوت، او په رمضان المبارک کې هغه مونږ تلاوت د هغې کثرت کو، د اذکارو، اسې خپل وخت هغه دغه نه کو، دا ضایع نه کو، خپل وخت قیمتي کو او د خپلو ګناهونو نه هغه توبه وباسو، د مغفرت هغه سوال وکړو. پوه شوې؟ د الله نه بخښنه وغواړو، الله تعالی ته مونږ معاف کړي، مونږ ګناهونه کړي دي، مونږ ته ګناهونه معاف کړي، هغه مونږ ته وبخښي. نو دا ټول په رمضان المبارک کې دا یو موقع ده، یو سیزن دی خانه خجی. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روژې، کما کتب علی الذین لکه څنګه چې فرض شوي وي علی الذین په خلکو باندې من قبلکم کم چې ستاسو نه مخکې تیر شوي امم ماضیه په هغې باندې، لعلکم تتقون د پاره دی چې تاسو هغه تقوا اختیار کوي، پرهیزګاره شئ. ایام معدودات څو ورځې د شمیر دي، دا یو څو ورځې دي، 30 یوما. فمن کان منکم مریضا او څوک چې وي ستاسو نه هغه بیمار، یو سړی دی بیمار دی هغه روژه نشي نیوی، یضر الصوم او دته ضرر رسوي روژه، چې دی روژه ونسي نو د نفس پکې هلاکیږي. پوه شوې؟ نو دی بیمار دی، ډاکټر ورته ویل لکه روژه منی ستا ته ضرر در رسوي. هغه ډاکټر، هغه طبیب، هغه حکیم او طبیب چې هغه اسلامی وي، هغه اعتدال پسند وي، هغه یو نیک طبیب او حکیم وي. دا خو بهر وایي چې یاره زما په سر درد دی زه روژه نه نیسم، زما په لاس او په خپه درد دی روژه نه نیسم. نه، چې داسې بیمار وي چې هغه ته ضرر رسوي، د ده دا روژه تکلیف دی ورته ډېر زیات دی، خرابوي د نفس، هغه هلاکت ته اچوي په هغه صورت کې. او علی سفرین یا په سفر باندې وي، فعدتن په سفر کې دی روژه نشي نیوی، په سفر کې دی روژه نشي نیوی، تږی کېږي وږی کېږي، یا سفر کې خامخا څه تکالیف وي مخې ته، نو د روژه نشي نیوی. او علی سفرین یا په سفر باندې، فعدتن نشمیر هغه به پوره کوي، من ایام اخر دا هغه ورځو نورونه، شمیر به پوره کوي د ورځو نورونه. مطلب دا دی چې څومره روژې د وخوړې د ده نه ماتې شوې، نو هغه روژې به په نورو ورځو کې بیا نیسي، په نورو ورځو کې به هغه بیا نیسي. ګورئ ښه، هغه به پوره کوي بیا.
من ایام اخر وعلى الذین یجب علی الذین واجب دی په هغه خلکو باندې یطیقونه اے لا یطیقونه چې هغه طاقت نه لري د روزو نو هغه به څه ورکوي فدیه د صدقة الفطر فدیه به ورکوي څومره د صدقې د فطرانې چې څومره فدیه هي طعام مسکین او هغه خوراک ته د څه د یو مسکین هغه له خوراک ورکول خوراک د یو مسکین دی د یوې روزې په بدله کې هغه د یو مسکین خوراک دی په مړه ګېډه داسې هم نه چې یو پیکوړه ولا ورکړي چې بس خبره ختمه شوه په مړه ګېډه خوراک ښه چې څنګه په عام حالت کې انسان هغه کوي نارملی خوراک فمن تطوع خیرا یا څوک چې هغه تطوع خیرا په خوشحالۍ کوي هغه نیکی په خوشحالۍ باندې لکه خوراک د یو مسکین هغه یو ډوډۍ ګولې وغیره سي پوه شوي او دی وایي چې لکه دوه ډوډۍ ډېر ګولې ډېر خوراک ولې نه ورکومه ډېرې پیسې ولې نه ورکومه فدیه نو بیا کولی شي دا فهو خیر له نو هغه غوره دی د دپاره په خپله خوښه هغه زیات خیرات ورکوي هغه هم ښه خبره ده پوه شوئ خو دا د هغه مریض دپاره چې هغه داسې مریض وي چې د هغه د جوړېدو دوباره امکان نه شیخ فانی چې ورته ویل کېږي داسې مریض دی داسې بوډا دی ضعیفه دی یا داسې مریض دی چې هغه د جوړېدو څه امکان نه هغه به ورکوي دا وان تصوموا او دا چې روژه وساتئ خیر لکم دا ستاسو دپاره غوره ده که روژه نیوی شي او روژه ساتلی شي نو دا ډېره ښه خبره ده ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ ښه نو الایام په دغه ورځو د روژو کې شهر رمضان الذي میاش د رمضان دا هغه مبارکه میاش ده دا دومره لویه میاش ده چې انزل فيه القرآن صفت د دې میاشتې ذکر کوي الله تعالی انزل فيه القرآن نازل کړ شو په دې میاش کې هغه قرآن مجید نو قرآن مجید څومره مبارک دی څومره لوی کتاب دی الله تعالی په دې میاش کې دا قرآن مجید نازل کړ دا میاش څومره مبارکه ده څومره لوی عظیمه میاش ده شهر رمضان الذي میاش د رمضان هغه ده انزل فيه القرآن چې نازل کړ شو په دې کې قرآن هدن دا هدایت ته للناس د پاره د خلکو وبینات او خبر روخانه دلائل اغا روخانه من الهدى د هدایتنا من الهدى د هدایتنا والفرقان او فرقان دے فرق راوستون کې د حق او د باطل مینس کی فمن شهد منکم الشهر بل مسله چې یو کس ته هغه پتاسو کې میاش ویني فمن شهد منکم الشهر پتاسو کې یو سړی دی هغه میاش ویني میاش وګوري نو دی وسکای فلیسم دی با میاش روجه بنیسی دی با روجه نیسی که قاضی للاړ او قاضی د گواهی هغه قبول نم کړه بیا بم روجه نیسی ځکه چې دغه په خپل سترګو باندې میاش کتلې د ویلې ده ومن کان مریضا فلیسم دی با روجه نی ومن کان مریضا او یو کس ته هغه ناروغه دی بیمار دی نو فافطر دی افطار کوي او علی سفرین یا راکبا علی ظهر سفرین دی سور دی په ملا د سفر مطلب هغه مسلسل لګیا دی په سفر کې دی نو فعدت من ایام اخر نشمیر دی پورا کی من ایام اخر د نور ورځو روزه هغه به پورا کی هغه پورا کوي نیسی به په عام ورځو کې بیا نو دا ګوره څومره اسانی شو کنه
یرید الله غواړي الله تعالی بكم اليسرا پتا سو باندې اسانی ولا یرید او نغواړي بكم العسرا پتا سو باندې هغه تنګي سختی پتا سو راواچي چې نه خامخا ک بیمار کار سي روجه بنا الله تعالی اسانی غواړي اسانی الجنت و جنت ولا یرید بكم العسرا او تاسو نغواړي په تاسو باندې هغه جهنم چې جهنم ته تاسو بوزي اسانی را باندې راولي چې څنګه اسانه وي او تاسو کولای شئ نو دا د صد پاره ولتکملوا العدته د پاره دی چې پوره کې تاسو هغه شمیر د روزو احکام د الله تعالی ولتکبروا الله او تاسو بڑای بیان کړئ اغا لوی بیان کئی دا اللہ تعالی لوی بیان کئی دا اللہ تعالی علاما هداکم دا اللہ تعالی لوی بیان کئی پاغس چی ہدایت یو کو تاسو تے ہدایت کو ولتکبر اللہ بعد اتمام العدت لیلت العید وفجرها شکرا علاما هدا پس دا عدت دے پورا کولو دا روجونا د اختر پشپا باندې پسبالا پوښوي دا شکرانه شکریه ادا کوي ښا علامه هدا پس چې تاسو ته هدایت وکړو روجي مونی وي او لوی برکتی میاشوا نو وز د الله تعالی اغا بڑای بیان کوي نو خلق دا سحر منځو کی بیا د اختر منځ کوي دا بڑای د الله تعالی بیانای او تکبیرات پکې وای ولعلکم تشکرون او د پاره دی چې تاسو شکر وباسئ پس باندې علی هذا التخفیف دا کومه اسانی چې الله تعالی تاسو لدر کړه په دې باندې شکر ادا کړئ د الله تعالی و اذا سالک عبادی او هر کله چې هغه سوالو کیستانه عبادی زما بندگان اغه تپوس کوي عني زما پاکلا فإني قريب بشک زنیز دیما فإني قريب زدی وینما دیو اورما په جواب کې ورته وای چې زنیز دیما اجيب دعوت الداعي ز قبلوم دعوت الداعي دعا کون کی چې سوګم زمانه سغواړي الله تعالی فرمای اغه ول زه حل کوم اغه ول زه قبلوم اغه مسله چې څوک خو غواړي دا اذا دعانی کم وخت چې هغه ماته आवाज کوي اذا دعانی په کم وخت کې چې دی لګیا دی ماته आवाज کوي فقط خو صرف مان غواړي چې صرف زمانه غواړي زه قبلوم او ورکوم نو فلیستجیبوا لی پکار د چې حکم ومني زما وليؤمنوا بی او ایمان راوړي په ما باندې اتباع د ما د پیغمبر وکي او عقیده خپل صحیح کی نو زب ول هر څه قبلوما هر څه ورکوما لعلهم يرشدون چې غي بیا لار سم لار بیا عمومي احل لكم ليله الصيام الرفث حلال کړي شو تاسو د پاره ليله الصيام پشپد روزي کی الرفث اغا مجامعات الرفث مجامعات شو مع نسائکم خپلو بیبیانو سره الی نسائکم د خپلو بیبیانو سره هن لباس لکم الله تعالی فرمای اغي تاسو د پاره اغه لباس ته فرده ده قریب پوښوي لکه څنګه چې اغا په بدن باندې پرده پرتای او دا بدن په پټوي دغه شانتي ستاسو بیبيانی ستاسو خزي اغه ستاسو د پاره پرده ده نو ګوره څومره یو لوی اغه الله تعالی یو لوی خبره اغه فرمایله چې دا بیبيانی ستاسو د پاره پرده ده د خاوند د پاره خزه دا یو پردای دا به داغه د عزت خیال ساتي دا به هغه بے پردې کین هغه به رسوا کین داغه خبره او داغه غیبت بنه کوي هغه به نورو زنانو ته نه کوي نارینو ته به نه کوي
پاغه باندې به پرده راچي الله تعالی ورته پرده ویلې ده هن لباس لکم وانتم او تاسو چې یې لباس لهن تاسو خاوندان تاسو د دیو د پاره لباس یې فرده د خزي خبرې د هغې غیبتونه د هغې قصې دا به نه کوئ دا لباس ته د یو بل پرده تاسو څنګه چې هغه بدن په کپړه باندې پټ وي د قشانتي د خاون هغه بدن د سړی بدن هغه د هغه به زنانه پټي هغه باندې به پرده راچي د قشانتي به هغه خزه خاون را لګي د زنانه هغه بدن به پټي په هغې به پرده راچي د هغې خیال به ساتي خزه به د خاون د خزې دا ټول سبق دی به دی کې علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم علم الله تعالی ته معلومه ده انکم کنتم چې تاسو کنتم وی کوبم تختانون خیانت انفسکم د خپل ځانونو سره پټ پټ هغه هم خیانت کو کډیر سخت حکمو نو هغه کې به تاسو نه خیانت کړي په سبب د عمر رضی الله عنه بعد صلات العشاء نو فندمه ډیر زیات هغه غمجن شو ډیر غمجن شو چیرې دا سو شو زمانہ نو وقام الرجل هغه نور سړیم پاسېدل نو هغه هم اعتراف وکړي چې داسې خو زمونږ هم شوي دي الله تعالی هغه حکم هغه بدل کړ وعفا عنکم الله تعالی فرمایي تاسو ته ما هغه معاف کړئ ما تاسو ما معاف کړئ فالآن باشروهن نو اوس هغه مجامعات کوي د هغې سره پوه شوي د پروژه کې هم په حالت د شپې کې ښه باشروهن مجامعات کوي کورواله په حالت د شپې کې وبتغو او تاسو لټوي غواړئ ما هغه اولاد هغه ولد كتب الله لكم چې هغه لیکلی دی الله تعالی ستاسو د پاره کم ولد کم اولاد لیکلی وي هغه ګورئ مطلب وکلوا واشربوا او خورئ او اسکئ حتی تردیب چې یتبین لکم الخیط الابید هغه صفا ظاهر شي تاسو ته الخیط الابید هغه تار سپینواله تار سپین نه مراد هغه بیاض النهار من سواد الليل هغه د ورځې رڼا ده سپین تار دی ګوره حقیقت کې تار دی مراد نه دا رڼا د ورځې من الخيط الاسود د هغه تار تورنا من الفجر د سبا هغه راښکاره شي صبح صادق مراد دی نو د هغه ټیمه پورې تاسو ته بیا څه دی اجازت ته پوه شئ اجازت ته درته ثم اتم الصيام بیا پورا کوي را روجا الى الليل تر شپې پورې ولا تباشروهن او مور نږدې کېږئ زنانو ته وانتم عاکفون چې هر کله تاسو یې عاکفون معتکف اعتکاف کوونکي فی المساجد په جماعتونو کې د معتکف د پاره بیا د ورځې او د شپې پابندي ده چې د مباشرت وکړي د خپلې بیبي سره دا بل مسله بیان شو لیلن و نهارن د شپې او د ورځې تلک حدود الله دا حدود د الله تعالی دی فلا تقربوها پس مور نږدې کېږئ هغې ته مه ماتوئ دا حتی کذالک دغه شانتي یبین الله بیانوي الله تعالی آیاته خپل آیتونه للناس د خلکو دپاره لعلکم یتقون چې هغې پرهیزګاره شي دپاره دی چې دی هغه پرهیزګاره شي ځان بچ شي هغه د سنه د غضب د الله تعالی نه ولا تاکلوا اموالکم او مخری تاسو خپل مالونه بینکم په خپل مینس کې لما فرغ من الصوم المؤقت شرع فی صوم المؤبد چې کله هغه فراغت وشو د صوم موقت نه په یو کال کې یو میاش هغه روجي نو دا موقت خبره ده نو شروع وکړه په صوم موبت کې چې همیشه د پاره بد دین تاسو روجي د کومو کارونو نه د مال حرام د خوراک نه چې هغه مال چې هغه په حرام طریقه باندې په باطل طریقه باندې هغه تاسو حاصلوي دا به نه کوئ د دینه به همیشه د پاره تاسو صحیح
هغه روجي ولا تاكلوا اموالکم او مخری خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل پناحقا وتدلوا بها الى الحكام او مرسوي هغه مالونه الى الحكام حاکمانو تعالی تاکلوا د پاره دی چې اخری تاسو فریقا سهیسا من اموال الناس د خلقو د مالونه بالاسم فظلم سرا رشوت ورکي خپل مال هغه پر رشوت ورکي حاکم لا باچا لا یا د وخت هغه حکمران لا مشر لا او هغه تاسو له د بل مال هغه وګټي د بل مال دلا په یو غلطه فیصله وګټي نو دا حرام دي دا مکه وای داسي وای شو بالاسم نو که شهادت الزور والیمین الکاذب لکه د دروغ گواهی وکي او چې دا پلان کې دا زه خود ده ده هغه د له وسو ټکی پیسې رشوت درکې هغه په دغه کې دا رشوت په جیب کې کې دی نه والیمین الکاذب او په دروغ قسم خوري او قسم پال او قسم دې زما د قران وای زما داشته دې دا سيزونه په دغه کې په معاشره کې هغه موجود دي هغه خوري او په دروغ باندې گواو کې پوه شوي سره د علم نه چې تا ته پته یې چې لکه دا حق د نه دی دا د بل چا دی او هغه دغه کې نو دا ظلم دی دا زیاتې دی دغه مال هغه حرام دی ستا دپاره وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو ته پته یي چې ان المال لیس لکم چې دا مال د نه دی او بیا هم لګیای هغه لکه شی وایي هغه طرف ته لګیای نو د دین ځان هغه ساتل پکار دی خانه یسالونک تپوس کوي دیستانا عن الاهله د میاشتو بارکی د سپوږمۍ بارکی د لوی دو د وړو کې کېدو چې د سپوږمۍ ولی اول نری بیا رو 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 منډه جوړ شي د ډوډۍ په شان هغه دغه شي دا غونډه شي دیوستانه تپوس کوي په دې کې څه چللې دا ولې داسې کېږي نو قل ورته وایه پیغمبره هي مواقیت للناس دا خو اندازی دی د وخت مواقیت للناس دا خو اندازی دی د وخت للناس د پاره د خلکو للصوم والمعامله د پاره د روزي او د معاملاتو د خلکو په دې کې خلک معاملات کوي الکه په پلان کوي خور کې په پلان کوي میاش کې به مال دومره روپۍ راکې هدا ته واخله قرض او معاملات پکې کوي هغه بیوعات پکې شروعي پاغه کې اول حج او د حج میاشتې حج او صوم روزه دا پدې کې معلومیږي کنه رمضان المبارک میاش رااله نور خلق میاشو ویني ال تروجه شروع شي وليس البر او ندنی کی بان تاتوا البيوت من ظهورها دا بل مسله ده چې دا سنیکی نه ده پدې کې دا په زمانه جاهلیت کې دا خبره وا چې په حالت د احرام کې با دی کور ته په دروازه باندې نه راتلل پوه شو په چت باندې یا شات هغه به دغه شو دا په دیوال هغه کې به سوره وکړو یا په هغه دیوال د شا غاړي راوخته دا سنیکی خو نه ده دا د ځان تاسو جوړ کړی د خبره ولکن البر من اتقى صاحب د نیکی هغه کسته چې هغه تقوا اختیار کی ځان بچ کی من اموال الناس د خلقو د مالونو نه هغه چې حرام کړی دی الله تعالی په حالت د احرام کې دا غي نه ځان وساتي نیکی دغه ده واتل البيوت من ابوابها الله تعالی فرمایي چې تاسو راځي خپل کورونو په دروازو باندې په دیوالونو سره دغه په شان د چین د خانو دغه د څورته وي شادوغانو ټوپونه وای راځي په دغه دروازو باندې راځي پوه شو دې کې صدقه نشته دی چې کم کار الله تعالی حرام کړی وي هغه دغه دا هغه په کار دی چې هغه دغه شي دا ځان ته وساتلی شي کم کار هغه حرام نه نو هغه مکوي هغه د ځانه مجوړوي پکې ښه
واتقوا الله ويریږئ د الله تعالی نه لعلکم د پاره دی چې تاسو تفلحون خلاصې بیا مومئ کامیاب شئ وقاتلوا فی سبیل الله او تاسو قتال کوئ جنگ وکئ فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې الذین د هغه خلکو سره یقاتلونکم چې تاسو سره هغه جنگ کوي لګیا دي چې جنگ کوي تاسو سره د هغوی سره جهاد وکئ د هغوی سره قتال وکئ خو ولا تعتدوا او تاسو تجاوز مکوئ زیاتې مکوئ په ابتدا د قتال کې فی الحرم په حرم کې او بلا والمسله او مسلم کوي یو کافر هغه وجنی نو دا هغه پوز هغه وګونه شونډه وغیرہ دا مکټ کوي دا هغه شکل هغه مورانه وي ولا تعتدوا تجاوز مکوي دین دغه مراد ده نو دا حکم د قتال د جهاد راغه په لار د الله تعالی کی ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين نخوخي اغزياتي كون کی تجاوز کون کی وقتلوهم او قتل کیدی لرا حيث ثقفتموهم کم زی چې بیا ممیدی دشمنان چې بیا ممینو دی دا اجازت مکانی دی دا اجازت مکانی دی چې کم زی دی و ممینو دی قتل کی حيث ثقفتموهم اي وجدتموهم في الحل والحرم دی وجنی و اخرجوهم عن المکه او دا کافران دا اوباسی د مکی مکرمینا د مکی مکرمین اوباسی نو دا دلیل اگر آغه الاخراج دلیل القتل فی المکه پویشوی من حیث اخرجوکم د کم زین چې اغي تاسو را وستلی پویشوی ظلمنا اغه در باندې وکړل حیث اخرجوکم والفتنه اشد من القتل او فتنه چې کم دنو دا زیاته د سنه دا د قتلنا فتنه مراد الشرك مع الله فی الكعبه شرک د الله تعالی سره کول په کعبه کې دا لوی ظلم دی زیاته دی د الله سره شرک کول په کعبه کې من القتل د قتلنا فی الحرم په حرم کې لکه حرم دی قتل دا شرک پکې زیات دی شرک ډیر غلط سیز دی قتل پرې د دی وجنه دا سټونه ولا وای د دین خو زیات غټه فتنه هغه د شرک تا چې لګیای په کعبه کې هغه شرک کیږي بوتان پراته نو تا حکم ورته وشو ولا تقاتلوهم او تاسو قتال مکوي عند المسجد الحرام په مسجد حرام کې نږدې مسجد حرام ته فی الابتداء په ابتداء کې اول به تاسو مخ کې کېږئ حتی یقاتلوکم تر دې پوری یقاتلوکم فی چې دی ابتداء کې پدې کې چې لول دی مخ کې شي بیا جواب ورکي پوه شو دندان شکن جواب ورکي غاخونه ولمات کوي سټونه ولتاو کوي فإن قاتلوکم فاقتلوهم کچرت دی هغه دغه کی فی پدې کې کدی هغه جنگ کوي قتال هغه تاسو سره کوي فاقتلوهم تاسو هم وجنه ختم کوي کذالک جزاء الکافرین او دغه شانت دا بدله د چا د کافرین فإن انتهوا بیا کچری دی هغه منشو د شرک نه د جنگ نه هغه لاسی راغون کړ فإن الله فسبشک الله تعالی غفور هغه بخون کې دی رحیم مهربان دی هغه مهربان دی توبه وباسي مسلمانان شي لکه الله تعالی به معاف وقاتلوهم حتى لا تكون او جنگ کوي دې سره حتى تر دې چې لا تكون فتنه پاتین شي هغه فتنه الشرك في الكعبه تر هغه پورې جنگيږي چې شرک هغه ختم شي ويكون الدين لله اي كله لله او دین چې دا هغه صرف د الله تعالی شي پوه شئ ويكون الدين او شي دین لله جارا چې دا جاری شي د الله دین هغه جاری شي هغه باقی پاتې شي نو تر هغه پورې تاسو دغه کوي jihad کوي پوه شئ jihad کوي تر هغه پورې چې دین د الله تعالی هغه غالب شي هغه همیشه خجی
ويكون الدين لله او دین د الله تعالی شي هغه غالب شي. فإن انتهوا فلا عدوان او کدی هغه لاس راغون کړه منشو کلاس راغون کړه منشو عن الكفر والشرك والقتال د کفر نه د شرک نه د قتال نه هغه منشو نو بیا خو خبره برابر شو بیا خو خبره سم شو نو فلا عدوان فلا سبیل لكم للقتال ستاسو د پاره څه دلیل بیا نشته چې د دې سره سو کوي اغا قتال وکي دې سره بیا جنگ مکوي. فإن انتهوا فإن الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا بیا کچری اغي منشو فلا عدوان نو نشته اغه سختی فلا عدوان سختی په بیا مکوي اے فلا سبیل لكم للقتال تاسو سبیا جنگ مکوي الا مگر علی الظالمین په ظالمانو سختی کوي فوښوي په ظالمانو سختی کوي هغه مپرې دی ظلم ته هغه مپرې دی چې دی هغه جنگ پری دی سوک نو هغه ته سموای پرېږي دی. الشهر الحرام میاش هغه د حرمت چي دي بالشهر الحرام په بدلا هغه د میاشتې د حرمت کی دي. والحرمات او پټولو حرمتونو کې قصاص ته برابرۍ ده لحاظ هغه کې برابر ساتل شي دا هغه خیال بساتي هر یو هغه شعائر الله چې کوم دي دا هغه به خیال ساتي. فمن اعتدى بیا سوک چې هغه زیاته او کی علیکم پتا سبحان زیاته او کی بالقتل فی الحرم او فی شهر الحرم محرم په دې میاشتو کې یا په حرم کې پتا سو زیاته او شي نفاتدو علی تاسو زیاته او کوي علی پاغه باندې تاسو ول جواب ور کوي د زیاتی بمثل ما تدع علیکم پشان د هغه زیاتی کولو چې هغه پتا سو باندې کم کړي وي. واتقوا الله ويريګي د الله تعالی نه وعلموا او پوه شي ان الله بشک الله تعالی مع المتقین هغه د پرهیزګارانو سره دی ملګری دی. وانفقوا فی سبیل الله او خرج کوي په لار د الله تعالی کې وانفقوا فی سبیل الله او خرج کوي په لار د الله تعالی کې الجهاد په جهاد کې خپل مالونه ولګوي مجاهدینو سره امداد وکي تعاون وکي داغي عمرسته وکي. ولا تلقوا بأيديكم او مغرزوي ځانونه بأيديكم د خپل لاسا الى التهلكه په هلاکت کې په خپل لاسونو ځان اغا مهلاک کوي ځانونه خپل ذکر د جز د مراد ته کول دیخه نو دومره هم هغه دغه مکوي چې تاسو هلاک شي هر سخپل نا یا ولا تلقوکم تاسو مغرزوي انفسکم خپل ځانونه بأيديكم د خپل لاسا الى التهلكه په هلاکت کې به ترک الانفاق فی الجهاد چې تاسو بالکل هغه په جهاد کې سنور کوي خپل مالونه هغه په جهاد کې نور کوي د دې د وجه نه تاسو هلاکت ته ځان ونه غورځوي. پوه شئ هلاکت ته واحسنوا بالانفاق علی الفقراء واحسنوا او تاسو هغه نیکی کوي د فقیرانو غریبانو داغي امداد کوي. ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنین اغه نیکی کوي خوخی نیکی کوونکی. واتم الحج او پورا کوي حج دا حکم د حج راغې هاذا حکم الوجوبی دا حکم دی وجوبی پچا باندې حج فرض وی طاقت او وسعت لري هغه د لارې د تلو راتلو حالت د خپل خرچي نو په د باندې حج هغه سره فرض دی. ول عمره لله د پاره د الله تعالی. فین احصرتم پس کچری هغه احصرتم رامن کړی شوی هغه تاسو نه د وجینا د دشمن د وجینا یا د مرض د وجینا نور عوارضات هغه مخې لراشي
نو فمستیسر من الهدی اے فعلیکم ما تیسر من الهدی نو لازم دی هغه سیس چې هغه آسان وي من الهدی د قربانینا دی باغلیږي ولا تحلقوا او مخرای ما کټکوي مخروي رؤوسکم خپل سرونه داغه هغه مخره تاسو حتا يبلغ الهدي محله تر دې چې ورسی هغه قرباني محله هغه خپل زید حلالیتا پوه شوي هغه ته ورسی فمن کان منکم مریضا او څوک چې تاسو نه بیمار وي او به اذم من راسه او یاد هغه په سر کې هغه څه تکلیف وي پوه شوي ففدیه من صیام په سر کې تکلیف دا چې سپګي بګي شوی سر خراب شوی خارخي صحیح نو وخته کټ کول خو نشته ده خود دې صورت کې واغه وخته کټ کین نو دې بسور کوي فدیه من صیام 3 ایام درې ورځې روزه او صدقتین یا با صدقه ور کوي 3 صاع او نسک او یا به دې سکی قربانی بکئی ای ذبح شاتین یو بی ذبح علی او یا د دین هغه اوچت څه شي فاذا منتم بیار کله شي د فامن شي فمن تمتع بالعمره الى الحج او دته نف واخلی فمن تمتع بالعمره نو ففدیه من صیام او صدقه او نسک فاذا امنتم بیار کله چې تاسو هغه په امن شئ نو فمن تمتع بالعمره سوک چې هغه فائدہ واخلي بالعمره د عمرینا حج تمتع پوه شئ عمره او حج دا یو ځکه ال الحج د حج پوری هغه فائدہ حاصلول غواړي نو فمستیسر من الهدی نو لازم دی هغه چې هغه د آسان وي د قربانینا د خپل وس مطابق هغه د سو کی قربانی وکي د خپل وس مطابق هغه د قربانی وکي چې کله د فارغ شي د اعمال د عمرینا نو فمستیسر من الهدی للشکر و فمن لم یجد او چې دا هدیان دا نوی فصيام 3 ایام نو د بدرې ورځي هغه روجینی سي وما اتما نهما من ذی الحجه د ذی الحجه فی الحج اے په وخت د حج کې وسبعت او وروجی چې دی اذا رجعتم چې کله دی واپس شي الی اوطان تاسو واپس شئ نو خپل وطنونو ته خپل زیتا اگر راشئ نو بیا به وروجی نسی تلک 10 کامله دا سو پوره شوي دا لس روجی شوي دا عوض شو عن الهدی د هدینا پوه شئ ذالک لمن لم یکن دا د هغه چا د پاره دی اهله حاضر المسجد الحرام لم يكن چنوي هغه د اهل مطلب د بل زیاده ښه تمتع یا قران د دې په ذریعہ سره حج او عمره دواړه هغه جمع کوي دا د هغه چا د پاره دی دا حکم چې هغه د بهر وی ښه دا د مکه والا او د پاره د هغه زید پاره د خلکو د پاره دا حکم نه دی لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله ويرجد الله تعالى نوالم وپوشي ان الله بشک الله تعالی شدید العقاب ډیر سخت عذاب ورکون کې دي ډیر سخت عذاب ورکون کې دي ندینا واتقوا الله اي من الجنايه في الحرم شرط جنایتونه کیف حرم کې وعلموا ان الله شدید العقاب لمن جنا في حاله الاحرام چا چې جنایتو کو په حالت د سکی د احرام کې دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین لا اله الا الله الحلیم الكریم سبحان الله رب العرش العظیم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا الله ولا هما إلا فرجته يا الله ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا